کتونکو والب خان شیرپویل پر فاونډیشن دغه سلسله رواني زنانه ځي او راځي بیا پکې موږ میرټ ته ګورو لکه دا اوس یو زنانه ده چې څونه وخت نه راځئ تاسو د 3 کالو نه راځو دلته 3 کالو نه ستاسو بچي دي 15 بچي او خاوند دې کله وفات شوي دا هغه 2 کاله کېږي کور دې خپل دی او شکر د کور مې خپل دی 3 کال دلته راځي نو ژوند ښه روان دی هر سوړی هر سوړه مر سوړه ستاسو ګټه وټه څه ده لکه داسې موږ ګټه وټه هېڅ هم نشته بس دلته نه روزي بس تاسو په دې هغه باندې موږ ګزاره کېږي دا خو روژه کې که نه روژې نه علاوه بیا نو بس بیا هم دغه شان خدمت کوو خلکو کره خانانو کره هلته ځو راځو بس په دغه وخت تېرېږي خدمت هم کوي ښه تاسو ما خاوند معذوره دی دماغي حالات یې خراب دي څنګه معذوره دي دماغي حالات یې خراب دي په لومړي ځل رالې که مخکې راغلي مخکې یو ځل راغلي تاسو جي جی زه په لومړي ځل راغلم زموږ سړي کار مار نشته بس بیخي دغه شان ناست دی څو بچي دي څلورو ګرانو کتونکو دغه علب خان شیرپویل پر فاونډیشن سره تاسو خپلې مرستې کولی شئ تاسو خپل تعاون ورسره کولی شئ خو تاسو راسره ډېر تعاون وکړو دا خلک د ډېر څه حقدار دي چې کیمرې ته راځي دا د مجبورۍ نه راځي نه چې دا د مستۍ نه راځي الله پاک دې څوک هم نه محتاجه کوي ډېر ګران کار دی ډېر ګران کار دی اوس د دې نه مخکې دوی ته مې یو خبره کوله یو زنانه خاوند د کور نه راشړلې وه اوسنۍ خبره دوی ته مې اوس دا خبره کوله د کور نه سار راشړلې ده په لعنت دی په داسې خاوند باندې او څه موبایل خراب شوی دی دغه موبایل هغه ګټه وټه برابر کړه سار نه راغلی دې ټیمه پورې ناسته ډېره ګرانه ده زغمل دا خبرې چې یو ځوانه جانه د 2 بچو مور هغه یو خاوند روشړي هغې خاوندانو ته یم چې په دې میاندو خویاندو په دې ښځو باندې تشدد مه کوئ دا ظلمونه پې پرېږدئ دا ظلمونه پې مه کوئ د الله د قهر نه ویرېږئ څوک آیس کي څوک نشې کوي څوک تماشې کوي زور یې چې کم دی نو زنانو له راځي 8-10 بچي وي هغوی پې شرمېږي کیمرو ته هم راځي مجبورۍ له هم راځي او سار نه واله ماښامه پورې تا راشړلې ډېره ګرانه ده نو ضرور تعاون وکړئ ډېره مننه خوشحاله ته د څو کال نه راځي زما خو ډېر خو زه چې تا دغه ته هلته هم درتلم چارسدي نه دې خوشحال ته کوم ښه ډېره سودا دې راله کړه الله دې خیرات قبول کړه او دا 3-4 کال یې دلته هم راله راکړي خاوند مې بیمار دی خیرات قبول کړه الله دې خوشحال کړه ته خو ما هلته څو کال نه راکړل او دلته کې هم راله راکړي خوشحاله خوشحاله مې ډېر الله دې خیرات قبول کړه ولې نه زه پرې ډېر خوشحاله کړه الله دې سم مه کړه ګرانو کتونکو سلامونه علب خان شیرپویل پر فاونډیشن د خپل وس مطابق د دغه بې وسه بې کسه بې څوکه خلکو سره امداد جاري ساتلی هغه د وړو په شکل کې د غوړو په شکل کې د قجورو په شکل کې دې وخت کې موږ دا 3 ایټم چې کوم دی نو تقسیم کړل دې کې موږ د فیملی بنسبتۍ والا ډېره زیاته مننه کوو د هغوی زکات پکې هغه هم پکې په غوړو په شکل کې ختم کړو چونکې دې خلکو ته د وړو هم ضرورت دی د غوړو هم ضرورت دی دغه انتخابي ضرورتمند دي چې دا دې کیمرې ته راځي د مستۍ نه څوک هم نه راځي دا د نستۍ نه راځي خو ګرانو کتونکو یو زنانه وایي یا بل ځل دله راغلی وم وي په یو ځل دله رالم درته مې چې غوړي راکړه او دې ځل بیا دله راغلی یم غوړي راله راکړه 6 یې لوریانې دي 6 یو یې زوی دی دې کې ولاړه ده دا زنانه چې کومه ده دي 7 لوریانې دي 7 لوریانې دي او د تېرو 8-9 کالو راسي یاره ډېر وخت نه چې هر څه کې ما ډومبنې سټارټ اخیستی دی دا راځي الحمدلله زه خدای پاک وسیله کړم وړوکی اختر غټ اختر کې کپړې پیزار د هر یو څیز کوم دی علب خان شیرپویل پر فاونډیشن ورله کوي دا 7 بچي دا هم خدای ساتي جینکۍ دي په هغې کې څو معذوره دي 3 پکې معذوره دي او په لاس باندې ګوړه په ښي لاسه د چټکي بیماره ده او دا 2 بیخي شل دي ګرځېدی نشي دا مې هسپتال ته بوتلي هلته رانشناتي کارډ روک شو چې مسلمانان یې راله نه راکړي چې څه شو او دغه شانتې بېوسه یم نه مې درک لګي چې خپلو کار ورځم نه کوره مې راشړې وي وزه او دې راله هر څه راکوي الله دې ډېر خوشحاله کړي خدای دې په هغه دنیا په کار کې د ټولو مسلمانانو چې موږ سره امداد غریبانو سره کوي زه په دغه ذریعه ماله خدای پاک د دې هر څه راله خلک ته الله په نامې راکوي چې چاته ودرېږم کو مالټه وي او کو پکوړه وي راله راکوي واله په دې روژه ماتې وکړو دې راله هر څه راکوي کپړو وړو له کپړې له وړوکې اختر له جامې کیړې هر څه زما دې بچو له دې غوړي چې چیني غوړي هر څه راله راکړي خدای دې وله ډېر شته خوشحالۍ ورکړي الله پاک دې په آخرت کې دې رب په کار کړي د غریبو خلکو لپاره مخ سر وښیو صحیح دا ونیسه
او دا چې کوم دی نو دا خو مونیسه ها ته کوم وخت راځي زه د ما څلورم کال دي تاله ټول عمر راځم او د وروڼو نه بیلیم تاله د خدای ژوند درکړي او تاله د خدای ژوند درکړي یوازې مې څوک مې نشته او زه دغه ځان له پخه هم سړوم یو بل راکوي او ته راله راکړې ما ته ټولې روجې ته ورسي وروڼه را سره امداد نه کوي صحیح ده راځه شابه دی نو والا شاب راځه خجی زمونږ د دویم دریم کال د خیره راځو تاسو را بس خپل وس مطابق هر سره کوي الله هم ډېر خوشحاله کوي حاجي کوم وخت راځي د دویم دریم کال مې چې دلته راځم څو بچي دي 3 هلکان او 4 جنکۍ ګټه وټه بل څوک نه کوي نه جی بس واړه دي بچي مې لا دونه نه دي کنه دې ځای نه خوشحاله حاجي ولې نه الله خوشحاله کړي الله عزت دغه والا شابه ها دې خوشحاله الله دې عزت وکړه الله دې خوشحاله کړه الله دې کامیاب کړه چې سری وسي هر سره سره کې الله دې ډېر ژوند درکړه د کوم دی ته زه تورمزو څو بچي دي شپږ جنکۍ دي یو هلک دی شپږ مو ذکر وکړه که نه چې تا وی غوړي راله راکړه ټوله روژه مې ته پروس کال هم دوا کړه سخت کال به ته بیا هم کوم سره د ټولو مسلمانانو د الله ډېر ژوند درکړه الله دې کامیاب واله وکیل چې هغه بل ورځ راغلی مې کومې کړي زه کونډه یم 2 میلیونه دي 3 مې زامن دي د تورمزو نه راغلی یم زمونږ خاوند حضرت اختو تاسو مال ارث راکوي بچو له کپړې هم راکوي ارث سره راکوي چې کله راشم ارث سره راکوي چېرته هم خالي لاس تاسو زه لیږلې نه یم تاله خو بله چې مونږ کوجه وستا روجه وتاله موړو اوړو قجور دې راکړه ها ستا خاوند ښځه تختو صحیح ده ته کوم دی زه نوښار کونډه یم 2 بچي مې د دریم کال راځم څو کاله نه راځي د دریم کال بشي دې سره دریم کال چې راځي وړی دی وړمه رکې زه تورمزو د خټې ما بس دلته کونډه یم نو بس دغه 3 هلکانو 3 جنکۍ مې دي بس شکر الحمدلله اخی پروس کال دې م راله سره راکړي دي او سخت کال هم دا دې راله یې راکړله خدای دې عزت وکړه الله د لا دې بدلې یو په سله درکړه کونډه ته کونډه یم چې کونډه نوم زه ما دلته بیا څه کولی بیا څو بچي دي زما 3 هلکان 3 جنکۍ 3 هلکان 3 جنکۍ ها تاسو جی بس ما لیکل خو سکړه تا سره کنه الله دې کامیاب کړه بس برته ټول عمر دوا کوم ان شاء الله تاسو لیکل وکړه و تاسو وکړه کنه خدای کوم دی ته زه منځو یم دلته تارټ کې اوسېږم ملته دا سره شناختی کارت مې لاس دا د خلک دی وري نو خیر دی چې زه خلکو ته مو یم چې دا څوک الله دې کامیاب کړه خوشاله شي ټول غریبانان مجبور الله دې عزت وکړه الله ردین زیات درکړه خیر سره تاسو جی زه خو کامران مور یم که 400 کامران مور یم ها ستا زوی چې چا وجلو ها کوم وخت نه راځي د ډېر وخت نه راځم تاسو 400 ډېر وخت 400 کې چې تاسو ویل موږ بل ته درتلو او دلته دا پروس کال سه دلته مرازمه پروس کال سه دلته مرازمه ور سره راکوي خدای په بچو خوشاله کا تاسو لور یعنی زما دوا او زامن دې ګټه زامن نه هغه یو معذور دی په لاس کنه او د بجلی بل پسې راغل دی 15,000 د ګي 70,000 په پردي کور کې اوسېږو اوس خو به ډېر مالات ګډوډ ډېر زیات دا وشه با شریف ته وځي دا غریب سړی بس کې دا بیل د کوم بیل دي چې زه تاسو بچي زما درې مې زامن دي یو دغه د ورکوټې مې راوستی دي او 2 میلیونه دي 15 بچي مې دي او کونډه یم نه بل ورځ راغلی وم خو تا وی خویندو وی له امداد ماله نه دی راغلی وی بیا تپوس وکړئ وی بیا چې راشئ وی څه راغلي وي دله به درکړم صحیح ها ګرانو کتونکو لبخان شیرپو ویلفیر فاونډیشن دی وخت دا د خپل طرف نه یار دوست طرف نه دغه کونډې رونډې تاسو وینئ دا هم د الله پاک لاک لاک شکر دی چې خالي لاس خو ځه دې ځای نه څوک نه ځي دا زنانه چې کومه دا د کلونو راڅې راځي ډېره زیاته حقداره ده ډېره زیاته حقداره ده ډېره بد علمي دي که نه ډېر زیات بد زوی راله چا مړ کړی دی په پردي کور کې اوسېږم 15,000 د بیل پس د ګیس راغلی دي د بجلۍ پسې 80,000 راغلی دي کریان را باندې پاتې زه خپل خودکشۍ ته تیار یم ډېره مجبور ګرانو کتونکو خو تاسو چېرې موږ سره مدد او تعاون وکړي بره د الله کیمره لګېدلې ده الله سره تجارت کوو ما سره نه کوي په خپل چمګاوڼ کې د غریبو بېوسو سره کوي خو الحمدلله لبخان شیرپو ویلفیر فاونډیشن په دې حالاتو کې د دومره چا خو وسیله جوړه شوه ده وروسته خو به غوړي واچي هغه اوړه چې ځناور هم نه خوري هغه اوړه دوی چې کوم دی نو په هغه اوړو کې ګډوډ کړي او زموږ د طرف نه خو دغه اوړه یا دغه خجورې یا دغه زیسه نو دغه یو سیسټم دی روان دی نو تاسو هم دا ویډیو د سره شیر کړئ دا شیر کول هم تاسو چې کوم ثواب دی او په دې کوڼ باندې زموږ سره تعاون وکړئ.